السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی چې ستنې او د ډریپ لګولو څه حکم دی پروژه کې. نو که یو سړی څه ضرورت نه لري گزاره کیږي نو دا دې نه لګي. البته که چېرته ضرورت وي نو بیا ستنه که د رګ وي او که د غوښې وي د هغې لګول جایز دی او روژه باندې څه اثر نه پرېوځي. او یو ډریپ دی نو ډریپ که یو سړی د طاقت دپاره لګوي نو هغه مکروه دی. او که یو سړی بیمار وي او ضرورت وي ورته ډاکټر ورته وایي بیا ډریپ که ولګوي نو ډریپ سره هم روژه نه ماتېږي. دا مسله فتاوی فریدی هم نقل کړې ده او آپ کې مسائل هم نقل کړي. د سترګو تکلیف وي چاته نو هغه مثلا رانجه لګوي یا مثلا د سترګو دوایي اچي. نو رانجه لګول یا سترګو کې دوایي اچول دې سره روژه نه ماتېږي اگر که د هغې مزه په مرۍ کې محسوس شي، ځکه چې د سترګو کنټیکټ نشته دی د هغه سره د خولې سره، نو دا د مساماتو په ذریعه باندې ځي. او که پوزه کې یو سړی دوایي واچي او یا په غوږونو کې واچي نو دې سره روژه ماتېږي ځکه د هغې کنټیکټ د خولې سره دی. دغه مسله فقهاو نقل کړې ده. او پاتې شو دنداسه وهل په روژه کې، نو دنداسه که هغې سره اوبه تېرېږي او خامخا به تېرېږي یا د دنداسې خوند تېر شي نو دې سره روژه خرابېږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی، وایي یو کس دی هغه اپریشن کړی دی، وایي چې روژې نشم نیوی. نو که روژو نیولو کې هغه ته تکلیف وي یا ډاکټر ورته وایي چې ته به روژې نه نیسې دوایي به خورې، یا دا چې که د روژې ونیسي نو دا بیماري زیاتېږي، نو دغه صورت کې د دپاره روژې خوړل جایز دي، وروسته به بیا قضا راوړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی، موبایل کې قرآن کریم ساتل د دې څه حکم دی؟ موبایل کې چې ګانې بجانې وي، تصویران پکې وي، ویډیوګانې پکې وي، فیسبوک پکې وي، نو د داسې موبایل مثال په شان د ډیران دی، ګنده دی. او په ډیران کې په ګنده ځای کې قرآن کریم ساتل دا د قرآن کریم بې عزتي او بې احترامي ده. موبایل کې به قرآن کریم بالکل نه ساتئ.